أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. سورة هود 12 سپاره او په سورة هود کې 96 نمبر آیات ده. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا يقنا را لګلو موسى عليه السلام بآياتنا بمعجزات خپلو وسلطان مبين او په دلیل ښکار سره. پرون شعیب علیہ السلام واقعا ته بیان شو. د شعیب علیہ السلام د قوم د هلاکت ذکر وشو. بس د هغې نه وروستو الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې اووه واقعه هغه د موسی علیه السلام راوړی د اختصار سره. الله سبحانه وتعالی فرمایي ولقد ارسلنا یقینا را لېږلی موسی علیه السلام بآیاتنا په معجزاتو خپلو. د آیات نه مراد هغه نښې دي چې الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام ته ورکړی. په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی هغه ذکر کړی دی په سورة نمل 10 نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی فرمایي وَأَلْقِ عَصَاكَ گزار کړه امسا خپله. الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام ته ویل د خپل امسا چې داسې لاس کې دا ګزاره کړه. فلما رآها تهتز نو هر کله چې ولید هغه تهتز چې خوځېدله کأنها جان گویا که هغه نری مار دی. والله مدبرا واوړېدو شا کوونکی ولم یعقب او شاته یې نه کتل. دې کې د موسی علیه السلام د یوې معجزه چې الله وله ورکړې هغه امسا. بیا په دې 12 نمبر کې الله تعالی بله معجزه ذکر کړې د موسی علیه السلام. وادخل ننباس يدك الاسفل في جيبك په ګریوان خپل کې تخرج راوبوزي بيضاء اسبن من غیر سو بغیر د سعیب نه. یعنی سعیب به سب بیماری اسه دغه په عیب به کې نه او بس رڼا به کوي. ته موسی علیه السلام الله دا معجزات ورکړی. دا رنګه به د سورة اعراف کې تیر شوي دي په 133 نمبر آیت کې الله رب العالمین د موسی علیه السلام معجزات ذکر کړي چې الله سبحانه وتعالی دا معجزات موسی علیه السلام له ورکړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي فارسلنا نراولېږل موږ علیهم په دوی باندې الطوفان والجراد او ملخان والقمل او سپږې والضفادع او چندخان والدم ووینه آیات مفصلات نښې جدا جدا. فاستكبروا نو لوی وکړه وکانو دوی قوم مجرمین قوم مجرمان. دلته د موسی علیه السلام نه چې الله کوم معجزې ورکړي هغه ذکر کړي. یعنی طوفان ملخان سپږې دا قسم معجزات دوی ته ښکاره شوي. یو عذاب الله رب العالمین په دې په قبطیانو باندې راوستو
نو موسی علیه السلام ته به منت وزاري شروع کړه چې الله رب العالمین نه وغواړه چې زموږ د عذاب لرې کړي، موږ په تا باندې ایمان راوړو. نو کله چې به طوفان راغی نو دا سوال یې وکړو موسی علیه السلام ته، که دا طوفان زموږ نه لرې شو نو موږ په تا باندې ایمان راوړو. نو کله چې الله رب العالمین دغه عذاب ته واړو، هغه معجزه الله موسی علیه السلام له ورکړې وه، نو ایمان یې رانه وړو. بیا پې الله رب العالمین سپږې مسلط کړي، بیا پې چندخان مسلط کړي، خو دې به دغه وعده کوله که موږ دا عذاب لرې شو موږ به تا باندې ایمان راوړو. دا سرکشه خلک وو، تکبر یې کول، لوی یې کول، مجرمانو. بهرحال په دې آیت کریمه کې د موسی علیه السلام نه چې الله سبحانه وتعالی کوم معجزات ورکړي هغه ذکر کړي. وسلطان مبین او په دلیل ښکاره سره الله یقینا را لېږلی موسی علیه السلام په معجزاتو خپلو، وسلطان مبین او په دلیل ښکاره سره. دلته د بعضې وایي چې بې آیات نه مراد تورات دی، خو دا خبره کمزورې ده. دا په دې وجه کمزورې چې موسی علیه السلام له الله سبحانه وتعالی تورات کله ورکړی چې کله موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره د سمندر باندې واوړو، د میدان تیه کې خوا شه په دغه علاقو کې آباد شو، نو الله سبحانه وتعالی له تورات ورکړی. په دې کې خبره د معجزاتو ده، نه مراد نه معجزات دي. وسلطان مبین او په دلیل ښکاره سره، د سلطان مبین مراد د موسی علیه السلام امسات مراد ده، اگر که غدا په دغه نهو کې داخله ده، لیکن چونکه د هغې یو خاص حیثیت و نو په دې وجه دا مستقل ذکر شوه. الا فرعون ته وملئه او غټانو د قوم د هغه ته فتبعوا نو روان شو دوی امر فرعون په کار د فرعون پسې. وما امر فرعون برشید او نو کار د فرعون پیدې والا. بس په دې کې د فرعون چې کوم سردارانو د هغوی سرداران ذکر شو. دا ځکه ذکر شو چې عوامو په ټولو کارونو کې په هم دې په خپل سردارانو تابعداري به یې کوله، او دا سرداران په خپل کفر او شرک او په عینات کې ډېر کلک وو، او د فرعون تابعداري کوله چې د فرعون هره معامله د ګمراهۍ وه. چې کله د قیامت ورځ راشي نو د قیامت په ورځ به فرعون به مخکې او قوم به ورپسې او جهنم ته به روان، لکه څرنګه چې په دنیا کې د ګمراهۍ په لارو باندې فرعون مخکې روان ورپسې ورسره دا قوم روان. نو دقه شان د قیامت په ورځ فرعون مخکې او دا کوم چې تابعداري کړي دا به ورپسې روان او جهنم ته به روانې ورځېږي به ورته. نو په دې کې الله سبحانه وتعالی موږ ته دعوت راکوي چې ای خلکو داسې مشرانو پسې مه ځئ، داسې غلطو لیډرانو مشرانو پسې مه ځئ چې هغه تاسو اور ته بوځي، تاسو اور ته داخلئ. دا ډېر ناکاره مشران دي چې په یو ناکاره مشر پسې روان شي نو اور ته به ځان سره واردئ. وایي داسې مشرانو ځان ساتئ. لکه څرنګه فرعون غلط لیډر او غلط مشر، نو کشرانو به تابعداري کول، ځان سره ورته واړوله. الله سبحانه وتعالی فرمایي ويقدم مخکې به روانې قوم او د قوم خپلنا. څوک به روانې؟ د فرعون. فرعون به د خپل قوم نه مخکې او د قوم به ورپسې.
په کوم ورځ باندې یوم القیامت په ورځ د قیامت فاوردهم نو داخل بکړي دوی لره النار ورته فرعون هم داخل شي او قوم ورپسې هغوی هم داخل شي وبئس الورد المورود بد ګودر دی چې ورتلل ورته کېدی شي چې شي دا جهنم دا جهنم وي ډېر بد ګودر دی یعنې کله چې یو سړی ګودر ته وځي چې د خپل ګرمایش د خپل تنده ختمه کړي او کله چې دی هغه ګودر ته ورشي د تندې او د ګرمایش په ځای هلته کې اور وویني نو د دغه انسان به څه حال واتبعوا ورپسې کړه شو دوی پسې فی هذه په دې دنیا کې لعنتا لعنت و یوم القیامت په ورځ د قیامت هم په دنیا کې هم لعنتیان دي او د قیامت پر ورځ هم دغه شان لعنتیان دي بئس الرفد المرفود بئس الرفد المرفود بده تخفه ده المرفود چې ورکړی شوې ده دلته د تخفې نه مراد د لعنت ده دا ډېره بده تخفه ده چې الله سبحانه وتعالی دا پیرونیان پکې اخته کړي او رفد دا اصل کې ویل کېږي بخشش او عطویې ته ویل کېږي تخفې ته ډالۍ ته ویل کېږي دلته لعنت ته بخشش ویله ان لعنت ته بخشش ویله عطویې ورته ویله ډالۍ ورته ویله په دې کې د پیرونیانو انتهایي درجه اهانت او سپکاوی پکې پروت دی الله سبحانه وتعالى دې متصل به د ملک او توفیق راکړي وصلی الله تعالی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين